انسان چې د نیکۍ سره ښه صحبت کې کېناستل دا د انسان د نیکوالي نښه ده. د بیان کوونکي نه، بیان کوونکي حالت خدای ته معلوم دی چې څنګه دی. کوم کس چې راغلی دی په ښه بیان پسې، ښه صحبت پسې، دا د دې خبرې نښه ده چې الله جل شانه په ده باندې خپل فضل او مهرباني کول غواړي. ده ته د ده نه فایده اخیستل پکار دی. کوم چا جماعت سره محبت دی، مینه ده، دا د دې خبرې دلیل دی چې الله جل شانه دې ځان ته نږدې کول غواړي. اوس چې دی په دې باندې عمل وکړي خدای ته نږدې شي. په دې کې خدای پاک صلاحیتونه پیدا کړي دي. مقناطیس اوسپنه ځان ته راکاږي، لرګی نه، ځکه چې په دې مقناطیس کې او په اوسپنه کې اتحاد دی، ما به الاشتراک دی. هغې د وجې نه دې ته زور کوي. او چې کوم شی داسې ني هغه نه راکاږي، نه نږدې کېږي. نو په دې باندې د سړی ځان قیاس کړي. د جومات سره مینه دا د الله جل شانه سره مینه ده، ځکه چې خدای پاک موږ ته ښکاري نه. د قرآن کریم سره مینه د الله جل جلاله سره مینه ده. د الله جل شانه ښې خبرې د چا په خوله باندې جاري شوي، د هغې سره مینه د الله جل شانه سره مینه ده. دې سړي کې ښه صفات موجود دي، دی خدای ته نږدې کېدی شي په شرط د دې چې دی په قصد او ارادې سره په دې باندې عمل وکړي، د الله جل شانه بندګۍ کې ترقي وکړي.